د ریاست له خوانه چې کوم خبر راغلی هغه دا چې نن سبا موږ تاسو ته معلوم ده چې گاونډي هیوادونو مهاجرین را روان دي، خلک را روان دي. هغه ځای کې هم ظلم یا یو کس ورته ووایي یا نه وایي چې مخکې ولې نه راتلل یا داسې هغه چې هر شی به یو طرف ته کېږي، خو کم سے کم دا ده چې اخراج هغه جبري حساب کتاب روان ده. نو هغه ځای نه چې راځي هلته چې هغوی دومره دباو شي، دومره فشار لاندې راشي، بیا چې زمونږ او ستاسو دې وطن ته راواوړي هغوی بالکل دلته نه وي. نو باید موږ تاسو د هغې لاسنیوی وکړو تر دې پورې چې هغه ځینې خلک راځي. نو که پخوا یو کور په 3000 اوس هغه په 9000 خلک ورکوي، که پخوا یو کور په 10000 باندې و هغه خلک په 10000 ورکوي. تر دې پورې دا ظلم ده، باید چې داسې ونه شي. تاسو ته به ښه معلوم وي کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته لاړ، هلته چې کله د مهاجرین انصار مواقعه چې وه، نو چې کله مهاجرین انصار راغله نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وفرمایل وای دا خو دغه شانتي خلک دي او راغلي دي جلا وطن شوي دي، اوس باید چې تاسو د دې خیال وساتئ. صحابه ورسره څه شی وکړل؟ خپل ټول مالونه ورسره نیم کړل. تر دې پورې بعض صحابه ورسره خپل کاروبار مفت کې نیم په نیمه شریک کړ، مفت کې نیم په نیمه چې موږ ګټم به زه هر څه به زه کوم، خو ته راسره یو ځای شه، نو څه شی به وشي چې کومه ګټه راځي نیمه ستا نیمه زما. تر دې پورې حده پورې حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي و یو مؤمن بنده مسلمان بنده هغه ته پکار دی چې د یو جسم په شانتي اوسېږي، یو جسد په شانتي اوسېږي. کله چې دې لاس تکلیف وي، لاس باندې درد وي یا مات شي یا بل څه وشي، ټول جسم ورسره بې ارامه وي، ټول جسم خوب نشي کولی. کله چې پښه ماته وي، بل څه تکلیف وي، کله چې په سر درد وي، نو هېڅ قسمه ټول جسم ورسره بې ارامه وي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مؤمنانو بندگانو هم دغه شان باید مثال وي چې یو مسلمان په تکلیف کې وي چې څومره تر وسه کېږي باید هغه سره مرسته وکړي، هغه د هغه لاسنیوی وکړي، هغه ځان ته رانږدې کړي، هغه سره مدد وکړي، هغه سره کومک وکړي، تر څو هغه هم خپل په پښو باندې ودرېږي او د زندګۍ په هغه حساب باندې پوه شي. او هغه موقع باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم انصارو ته فرمایلی وو، صحابه ورته چې کله سره یو ځای کړل، بیا ورسره مالونه نیم کړل، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وای دا په دې وجه باندې دا څه نه چې هسې در شریکوم، وای دا په دې وجه باندې چې دوی خلک دلته راغلي دي، نو دوی هېڅ نه پوهېږي چې څه شی وکړي، نه په کار پوهېږي، نه په روزګار پوهېږي، نه ځای لري. همدغه مثال د دغه مهاجرینو هم ده. نو باید چې مونږ او تاسې نه کوم یو نه چا نه څومره مدد، څومره کومک، څومره مرسته کېږي چې هر چیرې، نو باید موږ او تاسو د هغه لاسنیوی وکړو، په ځای د دې چې هغه باندې ظلم وشي، هغه ته کور په قیمته ورکړل شي، هغه سره نور ظلم زیاتی وشي، د هغه لاسنیوی وکړو، هغه سره مدد وکړو، هغه سره مرسته وکړو. الله دې موږ تاسو ته عمل کولو توفیق